السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د پرون نه پیسې په فیسبوک او په یوټیوب باندې یو ویډیو وکړه چې هغه د طارق پټان صاحب څه چند خبرې کړلي د شاعرانو متعلق. نو طارق پټان چې د شاعرانو مطابق کومې خبرې اترې کړلي نو هغې د ځان نه دي کړ، هغې بالکل ښایسته خپله رایه قایم کړله. طارق پټان دا ویلي چې یاره نن سبني کوم شاعران دي نو دا اکثر په ډېره یو غلطه لار باندې رواني. مثال طور ځینې شاعران چې هغه د سندرو دپاره کوشش کوي او سندرې کوي، څوک وایي زه پتاسه یم او څوک وایي ماله ګوتمه راوړه او څوک وایي ماله انسیمټري راوړه. نو لکه دا خو شاعري نه ده که نه، دې خو زموږ د معاشره تباه او برباد کړه، خلک یې غرق او پر کړه. ټول ماشومان په لار روان دي، اکثر څه کوي په کوڅو کې ګرځي، څوک یوه سندره وایي، څوک بله سندره وایي، څوک څه وایي څوک څه وایي. طارق پټان چې کومه خبره کړله نو هغې په دې بنیاد دا خبره کړله چې کم ځینې شاعران دي هغه د پښتو ژبې خدمت کول غواړي خو هغه په غلط طریقه باندې کوي. نو د هغې مطلب دا نه طارق پټان صاحب ټول شاعران ټارګېټ کړل، هغې ټول نه ټارګېټ کړل، هغې هغه شاعران ټارګېټ کړل چې کم شاعران د سندرو دپاره خپل یو خدمت کوي او لګیا دي. بیا په هغې کې بل یو شاعر تقریبا افغانی دی که څوک دی نوم یې ته نه دی معلوم. نو بیا هغې جواب وکړه چې یاره طارق پټان صاحب ته داسې ته ریسرچ کوې او تا په ما باندې خبرې اترې کړلي او تا زمونږ بېزتي کړله. نو زه وایم چې دې طارق پټان د دغې شاعر څه بېزتي نه ده کړ. شاعر او طارق پټان په خپل ویډیو کې دا خبره هم کړې وه چې دا شاعران زه قدر کوم، احترام یې کوم، عزت یې کوم، د پښتو ژبې خدمت کوي. چونکې هغې هغه شاعران ټارګېټ کړلي چې کوم شاعران یو د سندرو او دغه ټایپ چې کوم خدمتونه کوي. هغه شاعران خو ډېر غټ کردار لري په ملک کې، په قوم کې د هغوی یو غټ ځای دی. خو چونکې چې ځینې شاعران دي چې هغه د نور غلطو څیزونو دپاره قدم اخلي نو ظاهره خبره ده په هغې به خلک تنقید کوي. باقي طارق پټان چې څه ویلي د هغې څه بلکل متفق یو، ښایسته ښکلې خبرې یې کړلي، په دې کې هېڅ شک شبهه نشته. نو شاعرانو له پکار دي چې د خپلې خبرې جواب کوي نو په ښایسته په احسن طریقه سره وکړي. وما علینا الا البلاغ.